بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د نحوی د اجرا طریقه شروع کړې وه چې کله یو جمله یې پای کې اسم فعل او حرف علامات سره معلوم شي نو د حرف د اجرا کولو طریقه مو بیان کړې وه. دویمه طریقه د فعل د اجرا کولو ده چې کله په جمله کې کلمات ګڼ دي او یو طالب العلم اجرا کول غواړي نو اسم فعل او حرف په علامات سره جدا کی. نو چې کله یو جمله کې دا معلوم کړي چې دا کلمه فعل دی نو دا غي د اجرا کولو طریقه دا چې د فعل کې به سوچو کې چې دا فعل متصرف دی او کو غیر متصرف دی. مطلب دا نه چې د فعل گردان کولی شي او کو نشي کولی. کچره د فعل گردان نه کیدو دا غیر متصرف او فعل جامد نو بیا به وګوري چې فعل جامد خو په درې قسم دي. دا د افعال مقاربه نه دي، دا افعال مدح و ذم نه دي، دا افعال تعجب نه دي. دا د اجرا کولو طریقه دا د فعل غیر متصرف او کچره دا فعل متصرف او د دې گردان کیده نو بیا د اجرا کولو طریقه دا سره چې اول به وګوري چې دا فعل تام دی او که ناقص دی. لکه افعال ناقصه چې مونږ ویلي کان سوار زل و غیره چې دا فعل د افعال ناقصه نه دی او که د فعل تام نه دی. که ولو بالفرض دا فعل تامو نو بیا په پای کې د اجرا کولو مزید طریقه دا سره چې ته به وګوري چې آیا دا فعل لازمی دی او که متعدی دی. لکه چېرې مثال په تور دا فعل لازمی نو بیا به وګوري چې آیا دا په د فعل پر درې اقسامو کې کم یو دي، ماضی دی که مضارع سره تعلق ساتي کنه امر دی او کنه نهی ده. د بعض نحاتو په نسبت باندې فعل څلور اقسام لري، ماضی مضارع امر نهی، او بعضی وایي چې نه مشهور بس د فعل درې اقسام دي، ماضی مضارع امر. چې کله تا وکړه چې دا فعل تام دی، لازم دی، ماضی ده، مضارع ده یا امر ده نو بیا به وګوري چې دا فعل مثبت دی او که منفی دی. نو منفی او مثبت چې معلوم کی دا غینه بعد کې به وګوري چې معروف دی او که مجهول دی. نو دا د فعل متصرف تام لازمی د اجرا طریقه ده. ماضی مضارع امر به کې معلوم کی، مثبت منفی معلوم کی، معروف او مجهول به معلوم کی. نو نحویر کې چې بیا ردی کوم اعمال ذکر شوی دي چې فعل ماضی سره عمل کوي، مثال یا مضارع یا مثبت منفی معروف مجهول ټول عمل ذکر دي. ولو بالفرض دا فعل تامو خو لازمی نو بلکې متعدی نو بیا د اجرا طریقه دا او به ګوري چې دا متعدی به یک مفعول دی که به دو مفعول دی که به صح مفعول دی. نو چې کله د فعل کې تا داسې قسم اجرا وکړله او دا ټولې خبرې د پای کې جاری کړلې نو د نحوی د اجرا سره سره به بنې کې صرفي اجرا هم وکړي، صرفي لحاظ به مو کې او به ګوري چې دا کومه صیغه ده، گردانی کم یو دی، د 6 اقسامو کې کم یو دی، 7 اقسامو کې کم یو دی.